بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانین الصرف په سلسله کې دا زمونږه 9 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه دا قانون بیانو چې مونږ به د فعل مضارع نه فعل مضارع مؤکد بالام تاکید و نون تاکید ثقيله و خفيفه دا څنګه جوړو او تدې سره سره به مونږه دا خبرم ذکر کو چې مونږ به د فعل مضارع نه فعل امر مؤکد بانون تاکید ثقيله و خفيفه او فعل نهي مؤکد بانون تاکید ثقيله و خفيفه څنګه جوړو. نو لومبه مونږه دا خبره ذکر کو چې مونږ به د فعل مضارع نه فعل مضارع مؤکد بالام تاکید و نون تاکید ثقيله دا څنګه جوړو. نو مونږه په دې عنوان کې دوه لفظونه ذکر کړل، یو لام تاکید او بل نون تاکید. لام تاکید دا د فعل مضارع په شروع کې یعنی په ابتدا کې راځي او لام تاکید مفتوح وي، او نون تاکید په فعل کې د تاکید د پیدا کولو د پاره په اخر کې راځي، او بیا تدغه نون دو قسمونه دي، یو ته ثقيله وي او بل ته خفيفه وي. ثقيله نون مشدد ته وي اغه نون ته چې د هغې د پاسه شد وي، او نون خفيفه اغه نون ته وي چې اغه نون اغه ساکن وي. نو دا په نون ثقيله او په نون خفيفه کې یو فرق شو. دویم فرق په نون ثقيله او خفيفه کې دا دی چې نون ثقيله د فعل مضارع په ټولو صيغو کې راځي او نون خفيفه په اتو صيغو کې راځي او په شپږو صيغو کې نه راځي. مخکې دا خبره مونږه په څو درسونو کې په تفصیل سره ذکر کړې ده چې د فعل مضارع کومې صيغې دي، نو د هغه د آخر په اعتبار سره په 3 قسمه باندې دي. یو قسم هغه چې په هغې کې ضمیر بارز نشته دی، بلکې په هغې صيغو کې ضمیر هغه پټ وي. او مونږ ویلو چې دا 5 صيغې دي: واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. او دویم قسم د فعل مضارع د صيغو هغه دی چې د هغې په آخر کې نون اعرابي، او 2 صيغې هغه دي چې د هغې په آخر کې نون د جمع مؤنث دی. نو کله چې د فعل مضارع په آخر کې مونږ نون ثقيله ولګو او نون یا نون خفيفه ولګو، نو نون ثقيله او د خفيفه د فعل مضارع په دې 3 وانه قسمو کې د هغې عمل جدا جدا دی. لومبه مونږه د فعل مضارع هغه صيغې ذکر کو چې د هغې په آخر کې ضمیر بارز هغه نشته دی. نو کله چې مونږه ته دغې 5 صيغو په آخر کې نون ثقيله ولګو یعنی نون مشدد ولګو، نو د فعل مضارع په دغې 5 صيغو کوم آخر دی نو هغې له به مونږه فتحه ورکو، هغه به مفتوح وي. مثلا د باب ضربه یضربون مضارع ده، دغه 5 صيغې راځي: یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. اوس د دې صيغې نه مونږه لام تاکید بانون تاکید ثقيله جوړو، نو په شروع کې به مونږه لام مفتوحه راوړو او په آخر کې به مونږه نون مشدد راوړو. نو مونږ سره به جوړ شي لیضربن، لتضربن، لتضربن، لأضربن، لنضربن.
د نون ثقیلې نه مخکې حرف دا به مفتوح وي او نون ثقیله به پخپله هم مفتوح وي. د فعل مضارع دویم قسمه هغه صیغې دي چې د هغې په آخر کې نون اعرابي راځي او دا مونږ ویلو چې په دې کې څلور د تثنیې صیغې دي، دو پکې د جمع مذکر صیغې دي او یو پکې د واحد مؤنث حاضر صیغه ده. د نون ثقیله په دې بحث کې د اوه صیغې دا مونږ د اسانۍ دپاره په دو حصو کې تقسیمو. یو حصہ باغی کې به مونږ د تثنیې صیغې ذکر کو او دویمه حصہ د تثنیې نه علاوه چې نورې کمې صیغې دي یعنی جمع مذکر غایب، جمع مذکر حاضر او واحد مؤنث حاضر صیغه. نو کله چې د فعل مضارع د تثنیې په صیغه کې مونږ نون ثقیله ولګو نو دغه تثنیې د صیغو په آخر کې کومه نون اعرابي ده نو د نون ثقیله د لګېدلو د وجې نه دغه نون اعرابي دا به غورځېږي. د یضربانی تضربانی 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 د دې په آخر کې که مونږ نون ثقیله ولګو نو د یضربانی تضربانی د دې په آخر کې چې کوم نون دی دا به نون به وغورځېږي او د دې په ځای باندې د ثقیلې کم نون دی دا به راشي. او څنګه چې په دې صیغو کې د نون اعرابي نون مکسورو نو دغسې د نون ثقیله دا نون دا به پکې مکسور وي. نو مونږ سره به جوړ شي لیضربانې لتضربانې لتضربانې لتضربانې. نو په دې د تثنیې په صیغه کې چې کله مونږ نون ثقیله ولګو نو په آخر کې صرف یو عمل کوي یعنی نون اعرابي غورځوي. اوس دویم نمبر کمې صیغې دي د نون اعرابي او هغه درې صیغې دي یضربونه یعنی جمع مذکر غایب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر صیغه. نو په دې کې تفصیل دا دی که د دې په آخر کې مونږ نون ثقیله ولګو نو څنګه چې نون ثقیله د تثنیې د صیغو نه یې نون اعرابي غورځولې وه نو د دې دریو صیغو د آخر نه هم نون اعرابي غورځوي. البته که په دې صیغو کې واو مده وه یا یای مده وه، واو مده د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر په صیغه کې راځي او یای مده د واحد مؤنث حاضر په صیغه کې راځي او واو مده دې ته ویل کېږي چې د واو ساکن نه په مخکې حرف باندې پیش وي او یای مده دې ته ویل کېږي چې د یا ساکن نه په مخکې حرف باندې زیر وي. نو که د نون اعرابي د غورځېدلو نه بعد واو مده وه یا یای مده وه نو مونږ به دغه واو مدم غورځو او دا یای مدې دا کوم یا ده دا یا به م غورځو. مثلا یضربونه تضربونه د دې په آخر کې مونږ نون ثقیله ولګوله نو د یضربونه کې چې کوم نون دی او د تضربونه په آخر کې چې کوم نون دی نو دا دواړه نونونه دا به وغورځېږي. نو اوس که مونږ وګورو نو په یضربو پاتې شو او تضربو او دا دواړه واو مدې دي یعنی د واو ساکن نه مخکې پیش دی لہذا دا واوونه دا به غورځېږي ځکه چې د دې په منځ کې التقا د ساکنینو راځي. نو د یضربونه نه مونږ سره جوړ شو لیضربن او د تضربون نه مونږ سره جوړ شو لتضربن. البته که د نون اعرابي د غورځېدلو نه بعد واو مده په دې دو صیغو کې نه وه بلکې واو لین جوړېدو او واو لین هغې ته ویلی کېږي چې د واو ساکن نه په مخکې حرف باندې فتحه وي نو بیا به مونږ دغه واو نه غورځو بلکې دغې واو له به مونږ بیا ضمه ورکو او دا صورتونه دا به مونږ ته د ناقص او د لفیب کم ګردانونه دي په هغې کې په مخه باندې راځي او دا خبرې به مونږ له هلته ډېره زیاته فایده راکوي. مثلا
د دعا یدعونا د مضارع مجهول گردان دی. یدعا یدعیانی یدعونا دا د جمع مذکر غایب صیغه ده او د جمع مذکر حاضر صیغه ده تدعونا. اوس مونږ ته دینا فعل مضارع مؤکد بالام و نون تاکید ثقیله جوړو. نو چې کله مونږ به شروع کې لام تاکید راوړ او په آخر کې نون ثقیله راوړه نو د یدعونا کې او بتدعونا کې کوم نون دی دغه نون د وغورځید او مونږ ته دغه په ځای باندې نون ثقیله راوستله. نو مونږ سره د یدعونا او د تدعونا نه جوړ شو لیدعونا او د تدعونا نه جوړ شو لتدعونا. نو اوس دلته وګورئ د نون ثقیلې نه مخکې واویلین راغلی. نو دا وو دا به مونږ نه غورځو بلکې د وو له به مونږ ضمه ورکو. نو د یدعون نه به مونږ سره جوړ شي لیدعون او د تدعون نه به مونږ سره جوړ شي لتدعون. اوس مونږ راځو د واحد مؤنث حاضر صیغې ته. نو کله چې د دې په آخر کې مونږ نون ثقیله ولګو نو په دغه واحد مؤنث حاضر په صیغه کې چې کوم نون اعرابي دی دا به ترې وغورځېږي. نو د توزو د تضریبین نه مونږ سره جوړ شو تضریبین. نون اعرابي مونږ وغورځوله او د هغې په ځای باندې مونږ نون ثقیله ولګوله. نو اوس دلته د نون ثقیله کم نون دی یعنی نون ساکن نون مشدد دا په اصل کې دو نونونه دي. یو نون پکې ساکن دی او بل متحرک دی. نو دغه نون او د یای مدې په منځ کې التقا د ساکنین وراله. نو دغه یای مده مونږ وغورځوله. نو د تضریبین نه مونږ سره جوړ شو لتضریبن. نون اعرابي مونږ وغورځوله او یای مده وغورځوله. البته که په دې صیغه کې د یای لین صورت جوړېدو یعنی یای مده نه وه بلکې د یا ساکن نه په مخکې حرف باندې فتحه وه نو بیا به مونږ دغه یا نه غورځو بلکې دغه یا له به مونږ کسره ورکو او دا صورت هم په دغه گردان کې یدعا یدعیان یدعونا. د دې نه د واحد مؤنث حاضر صیغه راځي تدعینا تدعینا. نو چې کله مونږ ته دې په آخر کې نون ثقیله ولګوله نو د هغې د وجې نه نون اعرابي وغورځېدله. نو د نون اعرابي د غورځېدلو نه بعد ته دې په آخر کې یایلین دی یا ساکن دی او مخکې حرف باندې فتحه ده. لہذا دغه یا له مونږ کسره ورکړه. نو د تدعین نه مونږ سره جوړ شو لتدعین. اوس مونږ سره دوه نورې صیغې پاتې دي جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر. او مونږ دا خبره ذکر کړې وه چې ته دې په دې آخر کې کوم نون دی نو دا نون دا د جمع مؤنث دی او دغه نون دا مبني دی. اوس ته دې په آخر کې مونږ نون ثقیله لګو نو مونږ سره د یضربن نه جوړ شو لیضربنن او د تضریبن نه مونږ سره جوړ شو لتضریبنن. اوس دلته درې نونونه جمع شول دوه د ثقیلي نونونه او یو نون د جمع مؤنث. او د عرب کم اهل عرب دي نو هغوی د درې نونونو اجتماع دا ښه نه ګڼي بلکې د هغوی په نزدیک باندې دا ناپسندیده دي. لہذا هغوی ته دغې نون ثقیله او د نون جمع مؤنث ته دې په منځ کې الف راوړي. د مونږ سره د یضربن نه جوړ شو لیضربنان او د تضریبن نه مونږ سره جوړ شو لتضریبنان. نو حاصل او خلاصه مونږ سره دا راوتله چې د فعل مضارع نه کله مونږ مؤکد بانون تاکید ثقیله جوړو نو په اتو صیغو کې به نون ثقیله د پخپله مفتوحه وي. په اتو صیغو کې به نون ثقیله دا مفتوحه وي. بیا په پنځو صیغو کې به د نون ثقیلې نه په مخکې حرف باندې فتحه وي او کم د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صیغه د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صیغې دي نو په دې کې به نون ثقیلې نه په مخکې حرف باندې ضمه وي لکه لیضربن او لتضربن. او کوم د واحد مؤنث حاضر صیغه ده په دې کې به د نون ثقیلې نه مخکې حرف باندې کسره وي. او هغه صیغې د کومو
کې چې الف راغلی دی، یعنی څلور د تثنیې دي او یو د جمع مؤنث غایب او بله د جمع مؤنث حاضر، په دې کې به نون ثقیله په خپله مکسوره وي او تدې نه به مخکې الف وي. نو دغه الف دا د څلور د تثنیو په صیغه کې راځي، د تثنیې په صیغه کې راځي او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر په صیغه کې راځي. نو چې کله په دې خبره باندې مونږ ځان پوه کو، نو په کومو صیغو کې چې الف راځي نو په دغې صیغو نه نون خفیفه دا نه راځي. نو چې د سوال لسونه مونږ شپږ صیغې لرې کړي نو مونږ سره اته پاتې شولې. نو په اتو صیغو کې نون خفیفه راځي او په شپږو صیغو کې نون خفیفه دا نه راځي. نو حاصل او خلاصه دا راوتله چې د تثنیې په څلورو صیغو کې او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر په صیغو کې نون خفیفه نه راځي. او تدې نه علاوه چې کومې صیغې دي د واحد مذکر غایب، جمع مذکر غایب، واحد مؤنث غایب او واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر او واحد متکلم او جمع متکلم. په دې اتو صیغو کې به نون خفیفه راځي او دا کومې نورې صیغې دي څلور د تثنیې او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر، په دې صیغو کې به نون خفیفه نه راځي.